वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उद्वा वला हाम्मता वला नूअ वला सफ़र वसदक़न नबियुल करीमुल अमीन। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, मोहम्मद से अदावत है सबब बर्बाद होने की। टूलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें किया लौह कलम तेरे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ शौक़ मोहब्बत सरू अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लमाडेरो मुहतरमो मशरानो हमजोलो कशरानो हाजिरीनो गायबीनो, अल्लाह जल्ल जलालुहु सरज़मा द कामिल ईमान बरख नसीब का और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सरज़मा पदी पुरपितन दवर के द ईमान शमी बले वाला रहा। ढेरों मुहतरमो स्तासु हुजूर की माँ द अल्लाह रब्बुल आलमीन द कलाम द सूरती तोबा आयत नंबर 36 दागी से हिस्सा तिलावत करला और दारंगी द मुस्लिम शरीफ यो हदीस मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मा तरह हक वैना और ब्या चे सुमर सामियीन दी का हाजिर दे का गायब दी अल्लाह दे सरज़मा टोल तरह अमल तौफीक नसीब की। ढेरों मुहतरमो ननई जुम्बानी यो अहम मौजू अगी तरफ दास्तासो
پام راولمه چې دا د دې میاشتې مطابق د ماه سفر مطابق څه توهمات دي د هغې د قرآن او د حدیث په رڼا کې ازاله کول غواړو. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمائے ان عدت الشهور یقینا شمیر د میاشتو عند الله 12 شهرا دا الله رب العالمین په نسبت د 12 میاشتې دي. د کم وخت نه الله رب العالمین دا 12 میاشتې پیدا کړې دي. یوم خلق السماوات والارض د کمې ورځې نه چې الله دا ځمکه او دا اسمانونه پیدا کړي دي. د هغې وخت نه الله پاک 12 میاشتې پیدا کړي. ګورئ محترمو، د الله رب العالمین قانون داسې دی، د الله رب العالمین قانون داسې دی چې هغه د خاص قاعدو لاندې چلی. الله رب العالمین چې سام پیدا کړي دي هغې ته یو خاص قانون ورکړی، خاص قاعدې ورکړي دي او هغه د هغې قاعدو مطابق چلی. الله پاک په کال کې 12 میاشتې پیدا کړي. تاسو چېرته وکته چې یا 11 وي یا 14 وي. په هفته کې الله رب العالمین 7 ورځې پیدا کړي 7 شپې. تاسو چېرته وکته چې یا 8 وي یا 6. الله رب العالمین د شپې او د ورځې د انور او د سپوږمۍ دپاره خپل اوقات مقرر کړي دي. تاسو وکته چې یو شپه چېرته ډبله شوه یا ورځ چېرته ډبله شوه. نه نه نه، ټول د الله د حکم تابعدار دي. سم چې ورته الله حکم کړی دی هم هغسې چلی. هر مخلوق د الله رب العالمین تابعدار دی. خو دا دو پکې لږ کمزوري دي، یو پیری دی او بل انسان دی. دا د الله رب العالمین په تابعدارۍ کې لږ کمزوري دي. الله دې مونږ او تاسو په خپله تابعدارۍ کې د کاملینو نه وګرځوي. او حالانکه د نورو مخلوقاتو دپاره الله دا نه دی ویلي چې دا ما مکلف ګرځولی دي او دا انسان او دا پیری دا یې مکلف ګرځولی دی. ځکه الله رب العالمین قرآن مقدس کې فرمایي وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، په تحقیق سره موږ بني آدم لره په نورو مخلوقاتو باندې عزت ورکړی دی. په نورو مخلوقاتو هم دته عزت ورکړی دی. او کله فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، تحقیق سره مونږ دا انسان ډېر په ښه شکل کې پیدا کړی دی. ټول مخلوق راوالی تاسو ګورئ، ځناورو ته، بهایمو ته، حیواناتو ته چې څومره مخلوقات دي، که نباتات دي که جمادات دي، د ټولو نه غوره پکې انسان دی. او ښکلی شکل، بهترین شکل پکې الله انسان له ورکړی. دا یې ولې په دې ټول مخلوق باندې اشرف او اکرم ګرځولی دی؟ وجه بیانوي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما دا پیریان او انسانان نه دي پیدا کړي مگر ما د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي دي. مونږ یې د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي یو. الله رب العالمین دی غرونو او د اسمانونو او د ځمکو ته د قرآن دا بوج ورپشا کوو چې دې ته تیار یې، نو فاشفقنا، هغوی د دې نه ویرېده او هغوی وی فابین ان یحملنها، انکار یې وکړو چې موږ دې له پورته کوو چې دا خو ډېر عظیم پیټی دی. غر وی دا پیټی زه نشم وړی، ځمکې وی دا پیټی زه نشم وړی، اسمانونو وی دا پیټی زه نشم وړی. وحملها الانسان، او انسان وی زه وړی شم. انه کان ظلوما جهولا، الله فرمایي دی ډېر ظالم دی او جاهل دی. هر یو نه برکې بعضې پکې داسې چې هغه ډېر ظالم او ډېر جاهل. نو محترمو، مونږ ته یوه لویه ذمهواري حواله شوې ده. هغه ذمهواري د رب العالمین بندګي ده. عرض مې دا کوو چې انسان ته الله پاک
په ټولو مخلوقاتو باندې عزت ورکړی ری، کرامت یې ورکړی ری، دلې شرافت ورکړی ری. لہذا موږ له ځان پیژندل پکار دي. رسول الله مبارک می فرمای من عرف نفسه فقد عرف ربه. چا چې ځان وپېژندو دی به رب مو پېژني. خو یقین په الله چې موږ ځان نه دی پېژندلی، ځکه موږ د اوسه پورې رب ونه پېژندو. زه ځان نه پېژنم چې زما دا قیمتي وجود د ټولو مخلوقاتو نه افضل وجود مال الله رب العالمین سره راکړی دی. که ما دا وپېژنده چې د غوږونو د مقصد سره، د سترګو مقصد سره، د ژبې مقصد سره، د پوزې مقصد سره، د دماغو مقصد سره، د زړه مقصد سره، د لاسونو مقصد سره، د خپو مقصد سره، زما د ټول وجود مقصد سره. محترمو که دا مونږ وپېژنده نو قسم په رب العالمین چې مونږ به ځان هم وپېژنو او الله رب العالمین به مو پېژنو. الله رب العالمین به مو پېژنو. الله دې مونږ تاسو کاملینو نه وګرځوي او الله دې زمونږ ستاسو ایمان د اکملونه یعنی د کامل ایمان والونو دې الله مونږ تاسو وګرځوي. زما محترمو الله رب العالمین 12 میاشتې پیدا کړي دي. په دې کې یو په بله غوره شته، خو په دې کې داسې نشته چې یو منحوسه ده او بله افضله ده، سپېره پکې نشته. دا یو وړمبۍ میاشت د اسلامي کال محرم ده او دویمه سفر ده. د سفر مطابق تاسو را مشران باورئ ولږ یخ کېنئ، ډېر ودمه کېنئ. قاري صاحب دا ویډیو ټولې دنیا ته ښایي، ټولې دنیا ته. او هسې نه چېرته به کې تاسو راواړئ او تاسو وده ناست، یخ کېنئ بیدار. نو محترمو د سفر میاشتې مطابق بعضې توهمات دي او هغه توهماتو ازاله مونږ کوو د قرآن او د حدیثو په رڼا کې. نو لږ په غور سره به یې واورئ. مشهوره ده چې سفره میاشت چې ده دا سپېره میاشت ده، نعوذ بالله. او سفره میاشت چې ده د دې وړمبۍ 14 ورځې چې دي وایي دا د مصیبتونو ورځې، په دې کې مصیبتونه آفتونه راځي. او بیا پکې لا زموږ زنانو یو بل قانون هم راایستی چې د میاشت په تېرېدو باندې لوړ راغستی و د کوټې په دې ګوټونو کې دا لوړ را باندې کړی. یو ګوټ وایي بل ګوټ وایي څه کې وایي پیریان شړمه. دا څه توهمات دي، د هغې ازاله کول غواړم. الله دې زموږ ستاسو صحیح عقیده او صحیح عمل نصیب کړي. الله دې موږ د باطلو عقایدو او د باطلو اعمالو نه په خپل حفاظت کې ولري. ګورئ محترمو د ټول اول د قرآن مقدس نه ستاسو په حضور کې چند دلایل در کوم چې الله پاک څه ورځې او څه شپې منحوسې نه دي ګرځولي، بلکې الله پاک دا ټولې چې دي دا یې بهترینې ګرځولي دي. دا به زما او ستا د وجې نه یا بهترینې کېږي او یا به منحوسې کېږي. که ما او تا پکې نیک عمل وکړو نو شپه ورځ زما او ستا بهتره شوه، او که ما او تا پکې بد عمل وکړو هغه شپه ورځ زما او ستا بده شوه. نو شپه ورځ الله بدې نه پیدا کړي، بلکې دا په مونږ باندې منحصر ده. زمونږ د وجې نه به یا ښه کېږي او یا به بده کېږي. نن دا ورځ ده، دا څه کسان د جمعې مانځه له راغلي، د جمعې مانځه ته ناست، د الله رب العالمین بندګۍ له راغلي. او څه خلک به داسې وي چې هغه به چېرته فلم ته ناست، سلیماو کې به موجودي، چېرته نور کچرو وغیرو کې به موجودي. الله دې موږ تاسو ته امان راکړي. څوک به په دې ټایم په موبایل کې اخته او هغه به مقصد دا ګانې بجانې راړولي، هغه به نور ننګي وحشي دا رنګې چې کوم دی فحشي فلمونه راړولي یا فحشي ویډیو به راړولي. نو محترمو په هغه ما وخه وړي او په تا م وړي. ستا دپاره هم دا ورځ ده، د هغه دپاره هم دا ورځ ده. د هغه دپاره دا ټایم منحوس دی او ستا دپاره دا ټایم بهتر دی. الله دې زمونږ دا ټوله زندګي مونږ له بهتره کړي. نو قرآن مقدس فرمایي د دې خبرې د رد دپاره چې بد پال چې دی دا ښه نه دی. چې ته وایې چې دا میاشت چې دا سپېره ده او په دې باندې غلط پال کې نو دا ښه نه ده. دې باندې لږ دلایل واورئ. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. کله چې به دغې خلکو ته ښېګړه ورسېده، نیکي به ورته ورسېده، نو وی به دا زمونږ دپاره لایقه ده. او وإن تصبهم سیئة، او که نقصان به ورته ورسېد نو یطیروا بموسی ومن معه. په موسی علیه السلام او د هغه سره چې ملګري وو په هغوی به یې بدپالینې وه چې دا موسی علیه السلام راغلی دی نو موږ ته دا نقصان میلاوي، دا بدپالي به نو قرآن د هغې رد وکړو. الله رب العالمین د هغې رد وکړو. ویې فرمایل انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. یقینا بدپالي د دوی په نزد د الله ده خو اکثر د دوی نه پوهي، اکثر د دوی نه پوهي. سوره یاسین کې د اهل انطاکیه واقعه بیانېږي
او کله چې اهل انطاکیه هغوی ته رسول راغی ناکیلي والا سوی قالوا انا تطیرنا بکم وی فرمایل اے رسولانو موږ په تاسو باندې بدپالي کو لئن لم تنتهوا لنرجمنکم که تاسو منع نشوئ موږ به هم سنګسار کو پیغمبرانو ته سوي موږ به هم سنګسار کو وليمسنکم منا عذاب علیم تاسو ته به زموږ د طرف نه دردناک عذاب میلاو شي قالوا طائرکم معکم هغوی جواب ورکوي ستاسو بدپالي ستاسو سره ده ستاسو بدپالي ستاسو د خپل ځان سره ده تاسو ته ما وی وخت سپیره نه دی بلکې ما او تا په خپل عمل سره هغه وخت یا ښه کو یا یې بدو نو فرمایي اِما ذکرتم بل انتم قوم مسرفون که چرته تاسو نصیحت اخلئ بلکې تاسو اسراف کوونکي قوم یې تاسو تجاوز کوئ چې تاسو بدپالي په پیغمبرانو پورې چسپانوئ محترمو وړاندې غوږ کیږئ قرآن کریم سورہ نمل 47 نمبر آیت کې فرمائے قالوا طیرنا بک وبمن معک وی فرمایل موږ په تا باندې بدپالي کو څوک چې ستا سره دي په هغوی بدپالي کو نو هغه جواب ورکوي قال طائرکم مع عند الله بل انتم قوم تفتنون ستاسو بدپالي د الله په نزد ده بلکې تاسو یو قوم یې په فتنه کې اچولی شي الغرض نور هم داسې ډېر دلایل دي د قرآن نه خو زه هغه ټول د ټایم د شاټوالي په وجه نشم ذکر کولی خو مختصر دا ویم چې قرآن کې د بدپالۍ بدی بیان شوې ده او د هغې نه منع شوې ده چې بدپالي مه کوئ محترمو بدپالي څه ته وایي بدپالي دې ته وایي چې مونږ او تاسو ناسو په دې کې ناڅاپه سکندر راننوتو چې سکندر راننوتو مونږ ورته وایي چې ته سپېره رالې بجلي لاړه چې ته سپېره رالې داسې وشوه دا بدپال دی دا ویل نه دي پکار قرآن او احادیثو کې د دې نه منع راغلی ده البته ښه پال کولی شي چې ته رالې نو ستا د وجې نه دا خیر میلاو شو دا ویلی خو دا نشي ویلی چې ته رالې ستا د وجې نه دا بدي میلاو شو نو بدپال د قرآن او د حدیثو په رڼا کې ستاسو په وړاندې ذکر کوم او دا خبره به ترې واضحه کو چې سفر میاشت کې الله پاک بدي نه ده ګرځولی څوک چې دا پاللی نو دا غلطه کوي دا د قرآن او د حدیث مخالفت کوي الله رب العالمین دې زموږ ستاسو صحیح عقیده او صحیح عمل نصیب زما محترمو احادیث مبارکو ته راشئ ګوره اول خدا یاد ولرئ چې د سفرې میاشت ته ټوله خلک منحوسه ګڼي په دې کې ودونه نه کوي په دې کې چاله نه جینۍ ورکوي او نه ترې راولي او دارنګې د دې دا 14 تاریخونه خصوصا دا سپېره ګڼي دا سپېره ګڼي داسې نور هم بعضې خبرې موجود دي هغه به وروستو په قلاره قلاره په دې بیان کې راځي نو تاسو ته احادیثو نه دا خبره واضحوم چې محترمو دا خبرې د ځان نه جوړې شوي دي دا توهمات دي د دې په دین کې څه حیثیت نشته د داسې قسم خبرو نه ځان ساتل پکار دي او خپلې زنانه هم پوهه کوي هغه هم پوهه کوي چې دا خبره په دین کې نشته قلاره پرون ما دې ماشومانو ته وي دا جومات صفا کوي دا ماشومانو ما ته وي چې استاد په دې میاشت کې خلک جالکي لرې کولی شي ما یې ولې نشي لرې کولی وایي دا ښځې خو چې نشي هم په سکول کې لرې کوله سکول کې هم ووایي چې دا مه کوئ ما یې نه جالکي خو چې په کم ټایم کې لرې کې ثواب پکې دی زما لا څه خیال و چې دا سفره ده ښه ما یې دا د سفرې د وجې نه وایي او که نه ما یې دا توهمات دي د دې په شریعت کې هېڅ حیثیت نشته محترم یاد لرئ سیدنا ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم سرور کونین مبارک بھی فرمائی لا عدوہ په اسلام کې متعدی مرض نشتا په شریعت کې متعدی مرض نشتا د جاهلیت د خلکو به دا رواجو چې چاته یو بیماری لګېدلې و نو څوک به ورسره خواته نه کېناسته وایي دا بیماري به ترې ماته ولګي خوږ اسلام د هغې رد وکړو او ویې فرمایل چې لا عدوه په اسلام کې متعدی مرض نشته یو مرض د بل نه بل ته نشي لګېدی د یو نه بل ته نشي لګېدی که ته وایې چې د ده نه ماته ولګېد دی وړمبي ته چا لګولی دی ده ته چا لګولی ده ته کوم ځای نه راغلی دی محترمو او دویم نمبر د جاهلیت د خلکو د هغې غلطو توهماتو ازاله کېږي ولا هامته او نه هامه شته هامه څه څیز دی محترمو هامه معنی د سر
او دغه خلکو به د دې نه مراد یو ځناور اغوستو. دوی به وي چې انسان مړ شي د ده د هډوکو نه یو ځناور راوځي، هغې ته به یې حامه وي. او کله به وي د انسان د سر نه یو ځناور راوځي، هغې ته حامه وي. او دا د دې خپل قتل بدل اخلي چې زه چا وجلم، د هغه نه بدل والي، د هغې نه بعد دا بیا لاړ شي، دا ځناور بیا لاړ شي. او بعضې به کې وي چې د دې نه مراد الو دی. الو پېژنئ څه ته وایي؟ دغه ګونګي غوندې. دا ګونګی چې دی د ځینې خلکو کور ته چې به دا راغی په بلۍ به وله کېناستو، نو د هغې نه به یې غلط مراد اخیستو. وایي څه زیری یې راوړو، اوس به مونږ ته مقصد دار یې سره شي، څه به میلاوس هم دا خلک کارغان چې اکثر راشي نو چې هغه قا کي، نو دا وایي د خو، یا وایي د بدو ونه وایي د خو وایي، ښځو چغې وایي د خو. دا توهمات دی محترمه، دا په اسلام کې د دې هېڅ حیثیت نشته. د کارغه په چغو کې نه ښه شته او نه بد شته. دې ته د خو د بدو مه وایي، خپل ذکر کوئ محترمو. نو فرمایي چې ولا حامته، دا حامم په شریعت کې نشته. او بیا فرمایي د دې نه بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ولا نوء، او نه د سپوږمۍ منزلونه شته، نو شته. نو سری دې خلکو به وي اتیش منزلونه دي د سپوږمۍ. وایي دا په ځان له ځان له منزل کې د سپوږمۍ په اتیشو شپو کې راخېږي، او بیا یو داسې خدام خو په اتیشو شپو کې پکې راخېږي، او دوی به ترې بیا یو تعبیر ایستو. وایي بعضې منزل په دې کې غوره دی او بعضې غوره نه دی، بعضې بد دی. وایي کوم چې غوره دی نو په هغې کې باران کېږي، او کوم چې ناغوره دی په هغې کې باران نه کېږي. دا وهم به ایستو، دا بدپالي به کوله. پیغمبر خدا وفرمایل ولا نوء، په اسلام کې دا نو نشته. او څلورم یې وفرمایله سرور کونین مبارک ولا سفره، او نه په اسلام کې سفر شته. لکه مونږ چې را کوم سفر یادو چې دا سفره میاشت ده او دا سپېره ده، د دې په 14 ورځو اولنو کې به واده نه کې، نه به چاله ورکې او نه به د چا نه راوړې. محترمو دا ټول توهمات دي. په دې کې دا خبرې نشته چې دا د پیریانو میاشت ده او لوړ لاواله او په کوټو دې را باندې کړي پیریان دې شړې. یا مقصد دا دی په دې کې جالکي نشي سڼواله، په دې کې نور داسې کارونه. دا ټول محترمو د شریعت په دې کې هېڅ پابندي نشته. دا د خلکو خپل جوړ شوي مسایل دي. د داسې قسم توهماتو نه ځان وساتئ. دې باره کې بل حدیث د رسول الله مبارک چې یاره بدپالي چې دا په شریعت کې نشته. ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر خدا فرمایي لا عدوى، په اسلام کې متعدی مرض نشته. ولا طویرته، نه په اسلام کې بدپالي شته. ولا حامته، او نه پکې حامه شته. وختي مې وضاحت وکړو چې د مړي نه به وي چې دا د مړي نه جوړ شوی دی. او بیا ولا سفره، او نه پکې سفر شته. او بیا فرمایي وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، او د مجذوم نه داسې تخته لکه څنګه چې د زمري نه تخت. مجذوم څه ته وایي؟ دا یو مرض دی. او دا چې راشي کوړ ورته په اردو کې وایي کوړ. الله دې ته موږ تاسو بلکې جميع مسلمانان په خپل حفاظت کې وساتي. نو په دې ګوتو چې راشي نو دا بیا یینې د یینې فرق دی. دې سره بیا دا ګوتې ریږي، د ټیم نه بل ټیم ته را ګوتې ریږي روانې. دې ته مجذوم وایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د مجذوم نه تخته لکه څنګه چې د زمري نه تخت. نو دا مطلب نه دی چې ګینې دا به تا ته ولګي. وایي د دې نه ځان ساته، دا یو امتحان دی په چا چې راغلی دی. هسې نه په دې ازمایش کې ورسره ته اخته نه شي. دا نه چې ته ځان مطلب دا دی وتښتې نو ځان به بچ کې، نه. وایي چې د دې نه وتښته په ازمایش کې اخته نه شي. محترمو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه حدیث مبارک راغلی. قال فرمای الطیرة شرک، بدپالی چې دا شرک دی. او نن سبا څونه بدپالی دي. مونږ تاسو ټول اکثر وایو چې ترالی داسې وشوه، بده وایو. پیغمبر علیه السلام فرمای دا شرک. او دې بدپالی ته وګوره چې زما استاد پوسوله یو بیک مانگنے والا یو خیر ټولونکی راشي او ما ته وایي چې لاس وښیه، او ما ورته لاسونه وښیو او وایي چې ستا داسې پال دی داسې پال دی. پالونه راته بیان کړي، موږ ورته غوږې ښیې. یا ما ورته چاته لاړ شو وایي په قرآن باندې پال ګوري او هغه ته کینو او ورته وایي زما پال وګوره، او هغه پال کتل شروع کړي وایي قرآن کې دا لیکلي او دا لیکلي. دا په قرآن کې نشته. محترمو قرآنونه داري پراته دي، تاسو کولاو کوئ په یو کې ما ته دا وښیه. دا د خلکو ځان لا د یو دنده کتلې ده
د تجارت یو ذریعہ کتلې ده، د پیسو د ګټلو یو ذریعہ کتلې ده. داسې قسم خلکو نه ځان وساتئ. او پیغمبر خدا فرمایي من اتا کاهنا فقد کفر بما نزل علی محمد. څوک چې کاهن جادوګر ته راغی، پالګري ته راغی او دغه په خبره یقین وکړو نو دی کافر شو په هغې کتاب چې محمد رسول الله باندې نازل شوی. خدا به چاته وي؟ ډېرو خلکو ته موږ دا وایو نه استاد یې وایي اکثر پکې رښتیا دي، اکثر پکې وایي رښتیا دي. محترمو دې شیزونو نه ځان ساتئ. ستا لپاره چې څه مقرر دي، ستا لپاره چې کوم شی مقرر دی د هغې باره کې یو حدیث واوره. حدیث د رسول الله مبارک دی واعلم ان الامة لو اجتمعت، که ټول امت راجمع شي على ان ينفعوك بشيء او تا ته د څه څیز نه په رسول غواړي او الله درته نه په نظر کوي نو لم ينفعوك دوی تاله نه په نشي درکولی الا بشيء د هېڅ څیز پیدا نشي درکولی مګر هغه څیز قد كتبه الله لك چې الله پاک ستا لپاره مقرر کړی وي. وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء او که دوی راجمع شي او تا ته د څه څیز ضرر رسول غواړي نو لم يضروك الا بشيء دوی تاسو ته هېڅ څیز ضرر نشي رسولی مگر هغه څیز پر ته ملاویږي قد كتبه الله عليك چې الله پاک تعالی مقرر کړی دی. رفعت الاقلام وجبت الصحف، قلمونه پورته شوي دي او صحیفې وچې شوي دي. قلمونه پورته شوي دي، الله لیکل کړي دي، صحیفې وچې شوي دي، د دې نه بعد نور لیکل نه کېږي، هغه لیکل شوي د مخکې نه. نو محترمو په دې کې دا خبره هم راغله چې کوم چې اولیاء دي پیغمبران دي دا د رب العالمین په رضا باندې په قضا باندې د هغوی رضا وي، د رب العالمین په قضا باندې د هغوی رضا وي، هغوی د رب العالمین د مرضۍ خلاف نه کوي. اول ورځ ما یو ویډیو کلیپ اورېدو، وی چې یاره په بغداد کې چې پلانکې چلو شو، په لاهور کې چې پلانکۍ دماکه کېده، په پلان ځای کې چې دماکه کېده نو دې اولیاء هغه ولې نه رامنې کول؟ دا څونه غلطه خبره ده. دا خو به یو عامي سړی پاسي هغه به وایي چې ولي خو نشوه رامنې کولی، الله رب العالمین ولې نه رامنې کوله؟ نعوذ بالله من ذلک. په کعبه باندې څو پیرې سیلاب راغلی دی، یو کس به ابجیکشن وکړي چې الله پاک د خپل کور نه سیلاب نشو بندولی؟ تاسو ته پته ده چې په کعبه کې 360 بوتان پراته وو، ابو جهل او د هغه ملګرو ورته په بربنډه باندې طواف کو او شپیلې او پړکې به یې والې. اوس به یو ظالم پاسې وي چې الله رب العالمین دا نشو منع کولی؟ نو داسې مطلب دا دی په یو لوی ځای کې ناست او ځان ته شیخ ورته خلک وایي او داسې خبرې وکړي. محترمو دا ډېرې کمزور عقیده ده. ولی هغه کار کوي کوم چې د الله رب العالمین په هغې باندې رضا وي، د الله د رضا خلاف ولی کار نشي کولی او چې کوي نو هغه ولی نشي پاتې کېدی. ابه ولی نه د پیغمبر او د ولی کار به د الله د رضا برابر وي، موافق وي. چې الله وایي چې دا کار دی ونشي، ولی به څنګه کوي؟ پیغمبر به څنګه کوي؟ هغه د الله تابعدار دي، هغه هغه کار کوي کوم چې الله او د الله یې غواړي هغه کار هغوی کوي. محترمو نو زما مقصد دا دی چې دا خبره یاد لرئ چې پالګرو ته مه ورځئ، په دې باندې ځان مه غر کوئ. او اکثر خلکو ته ووایي ستاسو کور کې وایي یوه ښځه ده چیته غوندې ده، چیته او پلنه او میخکې چې کوم دی په پوزه دی او داسې ده، هغې دا کار کړی. تا په شک کې واچې ستا په خاندان کې کور هم نه دی خاندان، نو اوس به ته دا سوچونه کې بس کله په یو ګوتک دی او کله په بلک دی، په وهم کې واچولې. محترمو دا ټول عبثیات دي، دا توهمات دي، د دې د اسلام سره څه تعلق نشته. پیغمبر علیه السلام وفرمایل 3 پیرې چې الطیرة شرک، بدپالی شرک دی. قال ثلاثا 3 پیرې دا جمله وویله وما منا الا ولكن الله یذهبه بالتوکل، او وی فرمایل زمونږ کې څوک نشته مگر الله پاک یذهبه، الله پاک بوزي دلره بالتوکل، د توکل په سبب سره. بس توکل به په الله کو. محترمو توکل به په الله باندې کو. نو ټیم چونکې مختصر دی، ما خو وضاحت ډېر غوښته خو ټیم اجازت نه راکوي. په اخره کې محترمو دا خبره یاد ولرئ، د قرآن او د احادیثو نه دا خبره ثابته شوه چې سفره کې سپیروالی الله پاک نه دی پیدا کړی. په دې کې که ودونه راځي بلکل به کې کوئ، خوشحالۍ پکې راځي بلکل به کې کوئ، هیڅ منع د دې نشته. او کم چې د ښځو دا بعضې مسایل دي لکه ګوره زنانه اکثر څه وایي وایي چې څوک په سفر وځي نو وروسته پسې جارو مه وه، قاریږي، وایي جارو پسې مه وه، دا وایي بد کار دی. دا محترمو دا په اسلام کې نشته. د دې زنانه دا خبره غلطه ده. کارغه چې آواز وکړي وایي د ښو یا د بدو، دا غلطه خبره ده، په اسلام کې نشته. چرګه چې اذان وکړي چرګه، نو مقصد دا دی وایي چې یاره دا اوس حلالول غواړي
د دې دپاره هم څه خبرې اترې جوړې شوي دي دا په اسلام کې نشته محترمو دارنګې د زنانو په نسب باندې بعضې خبرې مشهورې دي چې د شروع او د جمعې په ورځ به نه لامبې خصوصا د حیض او د نفاس د بیمارۍ نه ادې نه به نه لامبې سړی به بیمارو کې اخته کېږي دا توهم دی د دې په اسلام کې هېڅ حیثیت نشته وهم دی دارنګې عمره چې کله وکړي وایي 40 ورځې به دا ښځې د کوره نه وځي دا د ښځو خپل جوړ شوی قانون دی د دې په شریعت کې هېڅ حیثیت نشته د ښځو خپل جوړ شوی قانون دی که موږ ورته ووایو دا په شریعت کې نشته او مخکې ورځ کې زنانه د لارې نه بله زنانه وګرځوله مړې ده تله وایي دا په شریعت کې وایي استاد وایي چې نشته وایي دا موږ اورېدلي شته وایي وګرځه هغه ښځه یې وګرځوله نو محترمو دا د ښځو خپل دین دی او داسې قسمه خبرو نه ځان ساتئ او د خپلې ښځې پوهه کوئ چې داسې قسم خبرو دې ته په دین کې سزا نه ورکوئ دارنګې بعضې خلکو د لاس نه مزی تاو کړی تور مزی صدقې ته تاو کړی دا دې د څه لپاره تاو کړی دی وایي دا د بد نظر دپاره ښیي دا چا وي دي برې مزې کې د بد نظر څه حیثیت دی دا ټول محترمو دا وهمونه دي دې نه ځان ساتل پکار دي بعضې داسې چې ګاړو ته تورې ټوټې اچولي او دا دې د څه لپاره اچولي دا مې د بد نظر دپاره اچولي چې بد نظر ورته نه دی بد نظر په ټوټو نه منع کېږي دا په ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله ویلو سره منع کېږي او محترمو بعضې خلکو پکې دیوال ته سپیاکه تړلي وایي دا بد نظر د پکې نه دا ټول دروغ دي محترمو بعضې خلک چې ګسه سترګه دې رپي د هغې ځانه تعبیر وباسي او چې ښی سترګه دې رپي د هغې ځانه تعبیر وباسي محترمو دا یاد لرئ د دې خبرو په شریعت کې څه حیثیت نشته دا ټول توهمات دي د داسې قسم خبرو نه ځان ساتل پکار دي او دې خبرو ته په شریعت کې ځای ورکول نه دي پکار دا د خلکو خپل جوړ شوي مسایل دي الله رب العالمین دي موږ تاسو ته په حق دین باندې د تللو او بیا د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق